یا په مرګ دینا یا کنام رجانان خوک دینو پرانس دی پریوزی و د سین په غاړه یا دی ګل راکونو لاست رانکو سره چې کوم دی ډېر زیات خراب شوی دی او شګه جمع شوې ده موږ دی راځئ موږ سره انجوای وکړئ هلته کې ځو هلته کې به هم چې موږ دی ګپ شپ لګو بیړۍ ګودر کي هغه هم تاسو ته ښیو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یم اسماعیل صدیقي او تاسو ګورئ اسماعیل صدیقي یوټیوب چینل ملګرو ننني ولاګ چې کوم دی هغې آغاز موږ کوو اوس چې کوم دی موږ رالو سیند غاړې ته او دغه شان چې کوم دی موږ تاسو ته سیند غاړه ښیو غنم هم راختي دي تاسو کتلی شئ ډېر ښکلي غنم راختي دي نو چې کوم دی ډېر ښکلی موسم هم دی راځئ موږ سره انجوای او اوس موږ ځو چې کومه ګودر بیړۍ ده هلته کې ځو هلته کې به هم چې کوم دی ګپ شپ لګو بیړۍ ګودر کي هغه هم تاسو ته ښیو نو موږ سره چې کوم دی مکمل ولاګ وګورئ زه وایي چې تاسو کتلی شئ دې ټایم کې موږ دلته کې ولاګ ته رالو غنم راختي دي او تاسو ته ښیو چې تاسو کتلی شئ دلته کې موږ تاسو ته ښیو او دلته کې تورغر نه چې کومې اوبه راغلي هغه هم تاسو ته ښیو او دا بره دا خمبه چې تاسو ته ښکاري دا چې کوم دی دا په دې کې دې تاریخ چې کوم دی پورې د تورغر نه اوبه راغلي تاسو موږ د کوټلۍ دغه خوړ چې کوم دی دغه دینه دا اوبه راغلي نو چې کوم دی دغه ډېرې ښکلې اوبه دي او دې چې کوم دی دا دغه له جوړ کړلی دا بوتۍ ونې او په دې پیپونو کې چې کوم دی خلک راغلي واړه ماړه کرکټ هم راغلي راځئ موږ سره چې کوم دی دغه واړه کرکټ کوي کته ځو سیند غاړې ته ځو نو موږ سره ولاګ مکمل طور پر انجوای زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ بیل آیکن نشان سره ووهئ راځئ موږ سره ته راکوز شو او کته چې کوم دی بس اخري لغه چې کوم دا اوبو ته هغه ته راښکاره شو نو موږ سره چې کوم دی دغه شانتې مخکې ځو نو ګورو حالات ګورو که نور تاسو ته ښکاري د ګودر بیړۍ پکې ما هلته ولاړه ده دغلته هم ځو موږ سره چې کوم دی راځئ نو دې کې چې کوم دی ډېر ښکلی لغه هم لګېدلی ډېر ښکلی ماحول دی او هغلته بره چې کوم دی بیړۍ پکې هم جوړېږي دغلته به هم ځو انشاءالله ما یو ولاګ جوړ کړلی لاندې چینل کې پروت دی دغه ولاګ هم وګورئ بیړۍ چې کوم انداز جوړه شوې ده ډېر ښکلې بیړۍ جوړه شوې ده راځئ چې لاړ شو مخکې یا په مرګ دینا یا کنام رجانان خوک دینو پرانس دی پریوزی یا چې پوښتنې لیور زمایي ډېر ښه اول می فکر یا درته نه ونو اوس مې د زړه نو یستنې کږي درپسې دي لکه غنمه یا په ډاګو لاړمه د بېلتاننو یا سیلۍ مې ټیله یا کټیل ناټیل کوي خوشحالېږي نو یا څو مصري او ته موبایل کې بندومئ یا ستا د یوې نو راځي خنداونو زه دې د عمر یا په جړه پرېښودی یمئ دمه پې کېږي نو هغه جینۍ یا له مور منګې نه ورکوي و د سیند په غاړه یا دې ګل راکونو لاست رانکو و د میو خوراک دې کړمئ و دا چرته تنو یا وی چرته زومنو چرته دې تورو یا زلفو دام یا کې بندي کړمئ یا کفارو کړي دا سلا ده چې مسلمان به رکونه
جوړه عراق کې کربلا دا روان د سرو وینو رودونه درنه خپیما کله می خان کې وکله غواړم خیراتونه ینو یو جنگ شلو شروع یا را جمع شو کفار را پریقی جازونا په طاقت استعمالا وسپوا شافخال ینو عراق د په وطن بادشاہ د غیرتمن قبضه په امریکا کې اوس د دون پرورو یو جنگ شلو شروع هزار شمزارای راځي موږ سره ډېر ښکلی ماحول هم دی زموږ د کلي د ماحول وګورئ سیند د غاړه وګورئ تشه دې ساعت کې زموږ بیړۍ کې ناست یو ډېر ښکلی ماحول دی او ګرم ګرم غرمه دي او دې زموږ پیتاو کوو نو چې کوم دی دا تاسو ته ښیو دا پورې زموږ کوټۍ ده او سیند چې کوم دی دغه د سیلاب سره چې کوم دی ډېر زیات خراب شوی دی او شګه جمع شوې ده بیړۍ چې کوم ده دې ته راځي او دا دی ډېر روان دی په کته سیند کې چې کوم دی ټوله شګه پرته ده او دې اټم ټوله شګه ده په سیند کې چې کوم دی دغلته بیړۍ به مخه پساوي نو بیړۍ والا چې کوم دی هغه دا دی خوښ ګودرلې کې راځي او دې ځای کې ګودر کوي ځکه چې دې غاټه لښه شته خو پوره غاټه چې کوم دی دغه پرخې دي دا پرخې چې کوم دی لښه نه شګه نه ایساري ایستلې دي دا دی ډونګر له دغې وجې نه چې کوم دی بیړۍ والا دې ځای کې ګودر کوي